د صدقې باره کې علماء یو ډېر عجیبه واقعه را نقل کړې ده. منصور ابن عمار رحمه الله یو ورځ خلکو ته وعظ کوي، نو د مجلس د خلکو نه یو کس را پاڅېده او 4 دراهم یې وغوښتل. منصور ابن عمار رحمه الله اعلان وکړو: من اعطاه 4 دراهم دعوت له 4 دعوات. څوک چې دته 4 درهم ورکي زه به هغه ته 4 دعاګانې وکړم. نو په دې مجلس کې د یو یهودي او غلام ناست، هغه را پاڅېد او دته 4 درهم ورکړل او بیا منصور رحمه الله ته وویلې چې ما ته اوس 4 دعاګانې وکړه. یو خو راته دا دعا وکړه زه غلام یم، ما ته دعا وکړه چې الله پاک ما آزاد کړي، او دویمه راته دا دعا وکړه زه فقیر یم، نو ما ته دعا وکړه چې الله پاک ما مالدار کړي، او درېیمه دا چې زما مالک او سردار هغه یهودي دی، هغه ته د اسلام د راوړلو دعا وکړه، او 4م زه ګنهګار یم، ما ته دعا وکړه چې الله پاک زما ګناهونه معاف کړي. منصور ابن عمار رحمه الله د باره کې 4 واړه دعاګانې وکړي. کله چې دا غلام خپل ځای ته واپس لاړ، نو خپل مالک هغه دې تپوس کوي چې څنګه ناوخته راغلی. ده ورته ټوله قصه بیان کړه دې غلام چې دغه شان منصور ابن عمار رحمه الله هغه ورته یاد کو چې هغه په مجلس کې وعظ اورېدو دپاره ناست و. بیا یو فقیر مسکین هغه 4 درهم وغوښتل. منصور اعلان وکړو چې چا دته 4 درهم ورکړل زه به هغه ته 4 دعاګانې، نو ما هغه فقیر ته 4 درهم ورکړل. د هغې په بدل کې منصور ابن عمار ما ته 4 دعاګانې وکړې. یوه دعا زما د ازادېدو وه چې ما ورته ما ته دعا وکړه زه غلام یم چې ما الله پاک آزاد کړي. خپل مالک چونکې یهودي و، خو بیا هم د خپل مالک ورته وایي چې انت حر لوجه الله، ته د الله د رضا لپاره آزاد. دویمه دعا زما د مالدارۍ وه، نو خپل مالک ورته 4,000 درهم ورکړل. او درېیمه دعا ستا د اسلام د راوړلو دپاره وه، نو مالک یې فوراً کلمه وویلې: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، او په اسلام باندې مشرف شو، اسلام یې راوړ. او 4مه دعا وي هغه زما او د ستا د مغفرت او د بخښنې دپاره. خپل مالک ورته وویل چې یاره دا کار خو زما په وس او طاقت کې خو دا نشته چې زه ستا ګناهونه معاف کړم، خپل ځان ته ګناهونه معاف کړم. نو کله چې دا مالک د شپې اوده شو، خوب ویني، په خوب کې ورته یو کس وایي، یو ویونکي ورته وایي څه چې ستا په قدرت کې و هغه تا وکړل، ستا په وس او طاقت کې چې څه و هغه تا وکړل، او څه چې زما په قدرت کې هغه به زه وکړم چې هغه ستا قدرت کې نشته. نو ما تا ته د ستا غلام ته وعظ کوونکي ته یعنې منصور ابن عمار او څومره خلک چې هغه سره ناست و، څومره حاضرینو ټولو ته مې بخښنه وکړه.